محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د چار اندام خبري شروع دي. داغه مسائل نو چار اندام کې د فرض و بیان شو چاغه سلورو دا درته بار بار ذکروم چې درته یاد شي. بیا د سنت و بیان پکې وشو چاغه تلسو د مستحب بیان پکې وشو چاغه سلورو د آداب بیان پکې وشو چاغه سورلسو. بیا کومو سيزونو باندې چې چار اندام ماتېده ناغه یول سيزونو داغه بیان وشو. اوس هغه سيزونه چې پاغه چار اندام ماتېږي نه نو هغه لس سيزونه داسې دي چې پاغه چار اندام نه ماتېږي. نمبر 1 د یو انسان د بدن نوین اخکارش او روانه نشي. یو ځای استاخکل شي زخمی شي او داغه نوین وروت او زخم د پاسه ودرېدا روانه نشوه نو پدې چار اندام ماتېږي نه. که دغه وینه دی د جامو سره ولګېده نو دا وینه پلیته هم نه ده. فقها وایي ما لیس بحدث لیس بنجس، کم سیس چې چار اندام ماتی نه هغه پلیت هم نه. نو که د چا نوک خوږ شه لاس یې خوږ شه وینه تېروته او دا زخم د پاسه بس ولاړه ده او تا ګوتې وراوړې ګوته دې ګنده شوه جامې لستوڼی دې ورسره ولګېده نو په دې چار اندام ماتېږي هم نه او دا وینه پلیته هم نه ده ځکه روانه نه ده. نو پیله نمبر چې یو وینه د خپل ځای نه روځي او روانه نشي د زخم د پاسه ودرېږي نو دې سره چار اندام نه ماتېږي. اکثر ډاکټران چې خلکو له درک ستنوي نو پاغي وینه رو باسي چیرې دا ستن صحیح لګېدلې ده که نه نو په دې چار اندام ماتېږي که نه نو دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي د وینې په وتلو باندې ماتېږي او پراویستلو نه ماتېږي او بعض علما وایي پراویستلو په وتلو په دواړو ماتېږي. ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو چار اندام وکړو د رګ په ستنه باندې. اما د غوښې ستن نو که وینه تېروته او روانه شوه بیا خو ماتېږي او که وینه تې رونوته یا روته خو هغه زخم د پاسه ودرېده نو بیا نه ماتېږي او که جامې ورسره ولګېدې نه پلیتېږي. او یو خبره یاد ساتئ ډاکټر چې ستن وی نو هغه سره یو بوتل وي او پای کې دوایي هغې ته سپیرټ وایي هغې باندې مالوچ ګنده کې اول د تمټه اومږي صفای کې نو بیا درته ستن وایي بیا چې کله ستن روباسي نو هغه مالوچ پې د پاسه کېږي نو دغه دوایي چې ده نو دا پلیته ده نو که چا ستن وواله نو دغه ځای به بیا وینځي دې سره بیا مونځ نه کېږي ځکه سپیرټ چې دی دا الکوهل دی دا په شرابو کې یو قسم دی الکوهل
ډاکټرانو ته پته لګي اکثر خلک په دې سیز راوړېدلي دا نشیان دا سپیرټ علی بوتلې او دا بیا سکی او څوک بوی کوي نو دا د شراب یو قسم دی او شراب د دې زخم د پاره ډېر ښه څیز دی دا جراثیم او دا زخمونه ورسره ښه کېږي نو دا په خپله دا دوی ټیک نه ده دا پلیته ده نو د ضرورت په بنا باندې روا ده استعمال ځکه هغې سره جراثیم ختمیږي خو د غذای به بیا وینځئ داسې نه چې بس همداسې چارندام وکړئ او غذای پرېږدئ نو دا سیس پلیت دی الکحل دی دې ته سپیرټ وایي د دې وجې نه زموږ بعضې علما دا هم وایي چې دا کم عطر سپری چې ورته وایي دا پش چې کوي نو دا هم ټیک نه دي ولې دې کې دا سپیرټ استعمالیږي بغیر د دې الکحل او د سپیرټو نه دا بیا دا پش نه کوي دې کې چې دی نو ګیس نه جوړېږي بل دې سپیرټو کې دا کمال دی چې دا دوی د سپری کې دې دپاره چې په جامو ومږي نو داغ نه جوړوي نو که پته ولګي چې یقینا دی سپری کې سپیرټ دی الکحل دی بیا خو غلطه ده نو بعض څیزونو ته د چا خیال نه خو احتیاط پکار د دې څیز کې دویم نمبر چې چاراندام پې نه ماتېږي د انسان د بدن نه غوښه پرېوته وشو کېدله او وینه ترې روانه نه شوه نو په دې چاراندام نه ماتېږي اکثر که خیال هم کړی مونږ او تاسو دې پوندې باندې غوښه نښتي پسته کلکه اتې روشو کوم یا د چا نوکي دلته هغه غوښه تې باري هغه تې وشو کوم نو د غوښه شو کېدل د بدن نه چې وینه ترې روانه نه شي نو په دې چاراندام نه ماتېږي دریم نمبر ستا بدن زخمی شوی دی او پاکی چینجی دی او چینجی روزی یا د زخم نه روزی یا د غوږ نه روزی یا د پوزې نه روزی خو چې صرف چینجی وتلی نو په دې باندې چې دی نو چاراندام نه ماتېږي د زخم نه د غوږ نه د پوزې نه او که د لویو متیازو د ځای نه روزي نو بیا پې ماتېږي څلورم نمبر که یو انسان په خپل عورت لاس ووی لاس د عورت سره ولګي نو په دې چاراندام نه ماتېږي پنځم نمبر که د چا لاس په زنانه ولګېده نو په دې چاراندام نه ماتېږي دا ځکه دا علما وایي چې امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی که د یو سړي لاس په زنانه ولګېده داسې چاراندام یې مات دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نه دی مات زه چې حج ته تلم نو بر آخري چت کې ناستو نو د نجیریا یو عالمو نو هلته اکثر غیر مقلدین ما ته وی کم ځای نه راغلی ما پاکستان نه راغلی وی پاکستان کې خو احناف ډیر دی تصوف والا ما ویاو وی تم یې ما ویاو وی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو سړی دی ټیک دی یو عالم به ښه سړی به خو قرآن او حدیث هم پرېښود یو عالم پسې لاړی ما ورته وی صاحب موږ پښتانه یو او قرآن کریم هم عربی کې دی او احادیث هم ټول عربی کې دي نو چې موږ ته یو استاذ پړو نه کړي نو موږ ته به څنګه پته لګي نو استاذ ته ضرورت لرو یو مجبوریت هم دی او موږ څه کوي چې ستاسو په دې علاقو کې مدرسې نشته خپل اهل لسان یا یو عربي وای او بیا هم د عربی د زده کړې دپاره قرآن و سنت دپاره یو استاذ انتخاب کوئ و یو دا خبره خو ستا ټیک ده نو دی ژوندو کې ولې یو استاد ځان نه ګورئ چې مړو پسې تلی نو ما ورته وی که چېرته دا سبق ویل یو مسله د چا منل دا لاس ښکلولو سره کار کیږي نو بیا خو دې له د ژوند ضرورت دی که دا د یو سړي خپې چاپې کولو سره مسله حل کیږي نو بیا خو ژوند ته ضرورت دی که دا روټۍ خوړلي په چا باندې نو دا ژوندي کار دی او که نه مسله منلي نو امام صاحب ټیک د مړ دی خو مسلې خو ژوندی دي او موږ ته را رسېدلي دي
نو ما ته وی د حضور په امت کې بل عالم تاسو ته نه دی ملاو، مې قسم دی که موږ ته ملاوي او که تا وښود او احسان دی وکړه نو موږ بیا پرېږدو د هغه به ومنو. نو ما ته وی تا سره احسان کړی مې ډېر زیات، د امام صاحب احسان تاسو مو منئ. ګورئ موږ څه احسان ومنو؟ مې دا لاندې وګوره خلک طواف کوي، وی یا مې زنانه او سړي یو ځای ګرځي. امام شافعي رحمه الله وی که د چا بدن یا لاس ته زنانه سره ولګېده چاراندام یې مات دی، نو مې لاندې وګوره سړي او زنانه یو بل سره لګي که نه لګي؟ و یا ولګي. مې د دې ټولو چاراندام مات دی ستاسو د مسلک موافق، او دا ټول طواف کوي بغیر چاراندامه خو طواف نه کېږي. مې ته وګوره د حجر اسود کې څه حال دی، د طواف کې څه حال دی. نو د دې ټولو خلکو چاراندام مات دی ستاسو په مسلک، او دا ټول خلک چاراندام نه کوي او واپس هلته ودرېږي. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله احسان ومنئ چې مسله درته کړې ده چې نه که د چا بدن د زنانه سره ولګېده نو په دې چاراندام نه ماتېږي. مې قسم دی که امام صاحب نه وی تاسو به اوس څه کول؟ مې ته په خپل هم دې لاندې زنانو سره لګېدلی. او مې دویم نمبر احسان مسله دا ده چې حاجي صاحب حج ته لاړ شي نو مینا کې به شپه تېروي. نو مې مینا وړه وه او د خلکو تعداد سیوا شو. نو د سعودي حکومت څه چلو که مزدلفې کې خیمې جوړې کړې. مې ستاسو مسلک دا دی چې د مینا نه بغیر چا شپه وکړه د سنت نه ادا کېږي. نو دا مزدلفه کې چې دا خیمې جوړې کړي دي د دې خلکو به څه حالي؟ دا مسله درته چا کړې ده چې مزدلفه کې خیمه روا ده؟ دا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کړی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وی العذر تبیح المحظورات، عذر ناروا سیزونه ځان له روا کوي. نو عذر پیښ شه مینا تنګ شو نو مزدلفې ته واوړې. دا مسله چې امام صاحب نه وی کړی تاسو به څه کول؟ په زرګونو مسلې به درته وښیم چې د امام صاحب احسان به منئ. نو دی وای که د یو سړي زنانه سره لاس ولګېد لاس یې میلاو کو چاراندام یې مات. نو دا فقها ځکه وایي چې زمونږ مسلک دا دی که د چا بدن یا لاس ته د یو زنانه سره ولګېده نو په دې چاراندام نه ماتېږي. هېڅ خبره نه ده. شپږم نمبر په هغه الټیو باندې چاراندام نه ماتېږي چې په ډکه خوله نه وي. بیګا مې درته وي ډکه خوله دې ته وي چې سړی کنټرولولی نه شي. وم نمبر که یو سړی د بلغم وقی وکړي د بلغم الټی وکړي نو که په ډکه خوله وي نو پې نه ماتېږي. ما تاسو ته وي 4 قسمه الټیو باندې ماتېږي. د وینې د پاکو اوبو د خوراک او د زوو د زیړو اوبو. نو دا 4 قسمه داسې دي چې په دې ماتېږي، او که دا د بلغمو نو په دې بیا نه ماتېږي. اتم نمبر یو سړی جوټې وایي داسې صرف په جوټو وهلو باندې چاراندام نه ماتېږي. او نهم نمبر یو سړی پوخ ناست دی زما غوندې نو د چاراندام مات نه دی. یا یو سیس ته تکیا والده خو پوخ ناست دی اړخ باندې نه دی ناست نو که سیس ته تکیا والده نو هېڅ خبره نه ده. او لسم نمبر یو سړی مونځ کوي او د مونځ په حالت کې دی وده شه، یا ولاړ دی یا ناست دی یا په رکوع دی یا په سجده دی، خو د دې خوب په وجه حالت بدل نشه او مقه د مونځ په حالت کې دی نو په دې باندې چاراندام نه ماتېږي. نو دا 10 څیزونه داسې دي چې په دې چاراندام نه ماتېږي. که چاته مسله پیښه شوه نو خیر دی، خو یو 2-3 څیزونه درته زه وایم نورو فقهاو لیکلي دي. موږ او تاسو کله کله سملو او خوب راځي، خو چې خواته څوک خبرې کوي نو هغه اورو. نو چې تر څو پورې ته د خلکو خبرې اورې که ته څومره موده نو ستا چاراندام مات نه دی.
په دې باندې بیا چار اندام نه ماتېږي ځکه چې ته چې دی نو د خلکو خبرې اوري نو دماغ دی اوده دی خو زړه دی ویښ دی دغه وجه ده چې د پیغمبرانو علیهم السلام په خوب باندې چار اندام نه ماتېده ځکه د پیغمبرانو علیهم السلام زړونه ویښو نو چې زړه دی بیداري نو په دې چار اندام نه ماتېږي نو 3 قسمه خوب دی ښه یعنی 3 مرتبې دي نمبر 1 چې سترګو باندې د خوب راشي لکه دې کاکاجیو سترګو باندې خوب راغی دې ته نعاس وای نعاس دې ته وای چې سترګې دې پټې پټې کی دویم نمبر دا دی چې په دماغو د خوب راشي نو هغې ته سینه وای دماغ دې وده شي نور د زړه بیدار دی دریم نمبر دا دی چې په زړه د خوب غالب شي بس راپروزي زړه خو د ټول بدن بادشاه دی نو که سترګې دې ودې شوې او دماغ دې ویښ وي نو بیا هم ګزاره کېږي که دماغ دې وده شو او سترګې دې موده شوې او زړه دې وي خو بیا هم ګزاره کېږي خو چې زړه دې موده شي نو سړی راپروزي ادرس چې خوري نو دی هغه خوب لاړ شي زړه ته خو په دې پوهې چې څوک ډېر خوب کوي خوب هغه سړی ډېر کوي چې د چا په بدن کې رطوبات زیاتي اوبه پکې زیاتی پسینه بلغم ډېري توکانې خوله کې ډېري اکثر د شوګر بیمار ته خوب ډېر ورسي ځکه شوګر جوړیږي د لوندوالي د بدن د لوندوالي نه د بلغمونو د سینو سابندي شوګر زکام الرجي خپې خوږېدل ملا خوږېدل خېټه خرابېدل دا ټول یو سیز دی د صرف علامات دي نو د چا په بدن کې چې لوندواله سیوا شي بلغم نو دله خوب ډېر ورسي نو د چا په بدن کې بلغم سیوا کوي چې څوک اوبه ډېر څښي او څوک اوبه ډېر څښي چې څوک خوراک ډېر کوي او څوک خوراک ډېر کوي چې څوک فکر نه کوي په منافعو د ډېر د لږ خوراک کې او په ضررونو د ډېر خوراک کې نو ډېر خوراک ضرر دی چې لږ خوراک سړی کوي نو دی به اوبه هم کم څښي نو بدن کې به بلغم هم کمی نو خوب به هم لږ ورځي بوډاګانو له ځکه خوب ډېر ورځي چې دوی ګرځي کم او خوراک ډېر کوي ځکه چې بچیان او نوسیان او کړوسیان ورباندې مینه کوي دادا دا وخوره او ماما دا وخوره نو هغه خو خوراک کوي او ګرځي نه نظر نو بدن یې کمزوری نو اکثر ورته د دې خپو مسله جوړه شي د سینې مسله ورته جوړه شي ښایسته نسخه درته ښیم چې د سینې مسله یا څوک هم بوډا شه کور کې پلار او نیکم بوډا شو ته وایې چې بوډا دم شي خو موږ په عذاب نه کې نو اسانه نسخه دا ده چې لاړ به شئ او د حاجي صاحب نه به چې دی 3 کیلو سره میوه والی پیژنې که نه سره میوه اوس کې ورته وایي میوه ورته وایي عربۍ کې ورته زبیب وایي موږ او تاسو یې نری روزو کې اچو 3 کیلو به والی ورته او هغه 3 کیلو نه به هغه ډکې مکې لرې کوي اوبه وینځئ روزانه به مازدیګر 140 دانې تیرالې او وینځې بیا چې دا خورې مورې ته لرې کېږي او بیا به اوبو کې اچوي او لږ بیا داسې مږې چې زخمي شي او د شپې او پې غلبیل نسکور کې غلبیل پیژنې که نه چاڼ ورته وایي غلبیل ورته وایي او ستورو ته به یې کېږي سار به یې په ناره دا اوبه هم څکي او دا میوه به هم خوري او نیمه ګنټې پورې به ورپسې خوراک نه کوي انشاءالله العزیز چې دا 3 کیلو برابرۍ دا کاکاجي به نه خپې خوږېږي او نه به سینه خرابېږي نه به ورته سابندي پیښېږي نه به ستړی کېږي نو خپلو بوډاګانو پلارانو نیکونو باندې خوراک کوئ نو دې سره به کار سټ کېږي دا دومره خرچه نه ده درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا